وایي ما سره په غریبۍ کې ډېره ښکلې زمانه تېره کړې ده. نو ګویا یو پیره عایشه غوسه شوه. نبي علیه السلام مبارک ته وایي د الله رسوله د دې بوډۍ ذکر ګوره زما مخکې بیا ونه کې زه پرې خفه کېږم. هلن کې د انبیاو ښځې دي، پاک نفسونه دي، لیکن ښځه بن نه برداشت کوي. هغه جنت ته نشي تللی. هغه دوه مسلمانان چې الله پې جنت حرام کړی دی، نننی درس کې به تاسو په پته ولګېږي چې آیا په دې دوو کې زه راځم او که نه. بیا ته خپله موازنه کوه، که پکې راتلې نو زما د پیغمبر فرمان دی چې جنت ته دننه کېدی نشي. زما محترم مقصد دا دی د حدیث چې ته د دغه شی نه ځان وساتې. په دې کې د ټولو نه مخکې نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې لا يدخل الجنة قطات. هلکه چغلخور نبی علیہ السلام فرمایي جنت ته نشي دننه کېدی. چې کوم سړی چغلي کوي، بل مسلمان پسې د بل مسلمان متعلق خبرې کوي، خپلو کې یو بل اچوي داسې، دا سړی جنت ته نشي تللی اگر که کلمې ولې نه ده ویلې. اوس ته سوچ کوه چې ما چېرته د مسلمان په سر چغلي خو نه ده کړې ده. ما محترم چغلخوري نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل صحابو تاسو ته بدترین خلک نه ښیمه. هغې ورته د الله رسوله څوک وایي کافران دي. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته په مسلمانانو کې درته بدترین خلک نه ښیمه. هغې د الله رسوله مسلمان به یو بدترین به. نبی علیہ السلام مبارک ورته دوه کسان دي. په هغې کې د ټولو نه مخکې کوم سړی چې چغلخوري کوي، گویا پیغمبر تم بد دی او زما رب تم ډیر ناخوښه انسان دی چې چغلخوري کوي. یو مسلمان د بل په سر باندې ورته خبرې کوي او ډیر څه. گویا زه د یو خبره کوم، زمونږ قوم او زمونږ پښتانه چې وګورئ دې کې ډیر زیات طاقت او قوت دی، لیکن پښتون په مسلمان کې پښتون ولې نه مخکې کېږي؟ چغلخوري ده پکې ډیره. او چغلخورۍ والا قوم زما محترمو، دا قوم الله بربادۍ پرېږدي نه. هغه یو غلامو خرڅېده او اواز به کو چې دا ډېر تکړه غلام دی، خو لیکن یو عیب دی پکې. خبرې ته توجه کوئ، صرف یو عیب دی پکې چې چغلخوري ده پکې. هغې وی یاره چغلخوري څه عیب خو نه دی مړه، غلام دی بس کار کولی شي. چغلخوري څه خبره ده؟ کس جي په غټو پیسو واغېسته، تکړه غلام دی، قوت والا غلام دی، خو یو عیب دی پکې. چغلخوري وي څه چې زما پیغمبر ورته عیب ویلی دی چې بد دی، او ته وایې چې نه دی بد، اوس به درته پته ولګېږي. د مالداره سړی و غلام یې واغېسته چې لږ وخت تېر شه، ده کې خو دا عیب و چې ده به چغلخوري کوله. د هغه سړي د کوم چا چې اغوښتې و د اکا ښځې له لاړه ورته یې وی خبر خو نه. ښځې ورته یې نه که نه یم خبر. وایي ستا د خاوند د بلې ښځې سره ناجایزه تعلق دی، ته ګوره خبر دی. وایي دا څه وی په ښځې ډزو که جي، دا خو په ښځه باندې بم دی که نه چې ورته ووایي خاوند د بل چا سره تعلق دی په ښځه. خو او زه یو بله خبره کوم، بن چې کوم دا ما نه وره د انبیاو ښځې هم ګورې بن نه برداشت کوي. ښه دا خبره کوم، لکه د ابراهیم علیه السلام چې کله اسماعیل علیه السلام پیدا شو، گویا هغه یو ښځې نبی علیه السلام مبارک د ابراهیم علیه السلام ته چې دا زما د مخې نه لرې که په سترګو مې بده لګېږي. یا بله خبره وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به اکثر عایشه رضی الله تعالی عنها ته به د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها باره کې تذکره کوله. وایي ما سره په غریبۍ کې ډېره ښکلې زمانه تېره کړې ده. نو گویا یو پیره عایشه غوسه شوه. نبی علیه السلام مبارک ته وایي د الله رسوله د دې بوډۍ ذکر ګوره زما مخکې بیا ونه کې زه پرې خفه کېږم. هلن کې د انبیاو ښځې دي، پاک نفسونه دي، لیکن ښځه بن نه برداشت کوي. ښځې ته ووایي جي خاوند د بلې ښځې سره ناجایزه تعلقات، دا به څه چل کېږي؟ هغه ورته طریقه هم درته ښیي به. وایي داسې کار وکړه چې ما سره منتر دی، جادو دی را سره، تعویز بدل وکړم په یو کس باندې کار د تعویزونو پسې ښځې ډېرې ګرځي. الله دې بات وکړي. یاره جي خاوند مې نافرمانه، خاوند مې خبره نه مني، پلانکي ځای ته ځم تعویز کوم، دا د خدای په قهر اورېدلي دي. جي ما نه تپوس وکړه راشه که نه. وایي څه چل به کوم؟ وایي داسې کار وکړه چې یو تیره بلیډ یا چاړه به راوالې او چې کله د خاوند د شپې اوده شه نو د ګیرې نه به له 2 ویښته کټ کړې او ماله به روړې. گویا دا خاوند به ستا غلام شي چې ته ورته څه وې هغه به کوي. ښځې وی دا خو اسان کار دی مړه، ګیرې نه به له 2 ویښته قطع کړم که نه، دا خو اسان کار دی. دا جي غلام راغی آقا ته وی خبر خو نه که نه؟ هغه وایي نه که نه نیم خبر، د ښځې د بل سړی خوښ شوی دی. دی چې ورته وي غلام یې د ګریوان نه ونیو، دا څه پوتو بوتو سره
ته لیونی شوې زما د ښځې ما و ښځې خو ډېره ښکلې زمانه تېره کړې ده هغه ته یې ګوره ومنه وایي تا سره څه دلیل دی وایي که نه منې شپې له ځان ته دغه کس ته اوده که او قسم د شپې له به د ښځه راځي او بلیډ باندې به دنه دا سر وایي الالۍ به دی بس ده وایي ښه شک خو راغلی و جي چې زما ښځه به ما څنګه الالۍ او هغې ته یې ویلي و چړې نه به ګیرې نه ویښته کټه کړي چغلخورۍ ته ګوره جي که نه هغه وایي څه عیب پکې نه دی چغلخوري اوس ګوره خاندانونه یې برباد کړه زما محترمو چې کله دې ځان یې د کس ته اوده که ښځه راپاڅېده د شپې چې پوه شه چې خاوند مې په خوب ور چاړې راواغسته چې څنګه ګیرې نه ویښته کټ کول زر یې ولې لاس ونیو خاوند دا څه کوې ښځې هغه وایي خاونده څه کوم خو بس ته ستا ناجایزه ښځو سره تعلقات ساتې نو څه به کوم ما سره فکر ناجایزه پرې تا کوم کسب شروع کړی دی دا کار ستا د کونو دی ته د پردي سړي دپاره ما قتل کې اوس کومه چاړه چې و په هغې باندې ښځه حلاله کړه زما محترم ښځې نه سر وو چې ښځه حلاله کړه خاندان ته د ښځې پته ولګېده راشه جي خور لور یې دله قتل کړې ده راله جي هغه دا سړی هم قتل کړه د سړي خاندانونه ګویا 20 افراد د یو خاندان نه قتل کړه 20 ته بل نه دشمني شروع شوه زما محترم د یو چغلخورۍ د وجې نه ځکه زما پیغمبر وفرمیل چې په مخ ته ځمکه بدترین انسان هغه دی چې چغلخوري کوي زما محترم اوس الله دې موږ د چغلخورۍ نه وساتي چغلخوري انسان داسې دی نبي علیه السلام مبارک وایي چې دی به جنت ته نه دننه کېږي